अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो सर तاسو غلکلی وي امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وي ژوند په مزو کې به وي نوخار کې د ظلم انتخاب شوی دا ډیره زیات افسوسناک واقعه مخې ته شوی دا د شپږو کالو ماشومې سره اول بدکاری کیږي غلط کار کیږي د هغې عزت لوټ کیږي بیا د هغې نه بعد ډیره زیاته بېدردۍ سره کتل کیږي تاسو دا چا کړه داسې کار ورسره چا وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ نور معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تلې نشان څخه خامخا وخی چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي د ظلم انتها شوې ده د شپږو کالو ماشومه دوکان ته روانه ځان نه السه اخلي ځان نه چپس وغیره اخلي خو دغه ظالم ورته په لاره کې ناست دی دغه ظالم ورته په لاره کې د په دې نیت ناست دی چې دغه ماشوم عزت په لوټ کیږي او بیا د هغه ماشوم عزت لوټ کولو نه بعد به هغه ماشومه ډېره په بد حال باندې مړه کیږي دوستانو همدغه رنګې وشوله موږ د نوخار پولیسو ته دا ګزارش کوو موږ د نوخار پولیسو ته دا یو میسج ورکوو چې دغه رنګې نوخار کې واقعي را مخې ته کیږي پېښور کې را مخې ته کیږي په الزه کې را مخې ته کیږي موږ د الزه پولیسو ته دا یو ګزارش کوو چې دا واقعي دې ودرېږي زموږ ماشومان دي نور محفوظ شي بس کې زموږ ماشومانو سره ډېر زیات ظلمونه کیږي زموږ ماشومانو عزتونه لوټ کیږي خو تر اوسه پورې د دې مخنیوی نه دی شوی د دې مخنیوی به څوک کوي د دې مخنیوی به موته کوو که موته د دې مخنیوی ونه کړو دا واقعي به څنګه ودرېږي داسې قسمه حالات به څنګه ښه کیږي دوستانو نن که موږ وګورو الزه کې حالات خراب دي وګورو ښځه راپاسي خپل خاوند مړ کوي بیا د هغه اشنا سره تښتي خاوند راپاسي د یوې پېغلې جینۍ سره لینه جوړوي هغې سره یارانه کوي بیا په هغه یارانه کې خپله ښځه ډېره په بد حال باندې مړه کوي دوستانو موږ په دې حال باندې پولیسو ته دا یو ګزارش کوو پولیسو ته دا یو میسج ورکوو چې پولیس د دې روکتام وکړي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه وخی چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام